با مخې ته مونږ ایڈجسټمنټس کوو. صحیح ده، مخې ته مونږ ټول څه کوو، مونږ به ایڈجسټمنټس کوو. نو پرندیزي پورې مونږ وی بیا په فیر ویلیو باندې دو خبره کړې ده. فیر ویلیو مونږ څه ته وایو؟ when calculating goodwill and NCI, the fair value method is used. This means that the amount are not calculated merely at their reported carrying amount at the date of acquisition. د دې مطلب دا دی چې په کم ډیټ باندې تا دا کمپنی واغسته، اکوزیشن مطلب چې واده غسته، هغه اماونټس نه دي کلکولیټ شوي، خو موږ فیر ویلیو ته کتلي دي. Goodwill is the difference between the amount paid to acquire a controlling shareholding in another entity and the fair value of the asset acquired. ګوره اقا خبره واپس ریپیټ کړي چې فیر ویلیو کوم چې تا پې کړې ده، کم باندې چې تا د کمپنی اغستې ده او د هغه نیټ ایسټ څونه دي، د هغه ډیفرنس ته موږ ګوډویل وایو. However, the amount paid is not always a simple cash transaction paid in full at the date of acquisition. اوس پکې نوې خبره داراله که فرض کته د کمپنی اغستې ده، لیټ سي تا یو کمپنی په 1 میلیون ډالر باندې واغستان، وای دا 1 میلیون ډالر ضروری نه چې پارټي مونږه ټوټل 1 میلیون پیمنٹ وکړو. صحیح ده. With the large entities, shares are often purchased for cash plus one or more additional payments that are deferred until some future date. For example, تا یو کمپنی په 1 میلیون باندې واغسته، نو کېدای شي په دې کې تا 500,000 وس پې کو، 500,000 درې میاشتې پس، شپږ میاشتې پس هغه بیا پې کېږي. Sometimes the deferred payments are contingent upon achieving certain performance target. او بیا په دې کې دام خبره کېدای شي چې بای تا په 1 میلیون باندې یو سبسیډري واغسته، 500,000 ورته تا پې کو، او بیا باقی پیمنٹ به موږ لکو چې موږ ته څه پرفارمنس میلاو شي، مطلب موږ څه ګټه په دې کې وکړو. Deferred consideration and contingent consideration are not with ACCA financial accounting syllabus. نو موږ ته دا خبره کوي کم چې دغه سچویشنز دي چې مطلب موږ اوس څه پیمنٹ اوس وکړو، څه چې دی موږ لکو چې ګله کمپنی پروفیټ زم د پاره وګټي یا زم څه ټارګټ ته هغه پوره کو، نو هغه زم په ACCA کې دغه خبرې نشته. نو موږ سمپل قصه کوو. Additionally, all or part of consideration paid may consist of a share exchange between the parent entity and the shareholders in the subsidiary who sold their shares to the parent. All of these elements of consideration must be valued in today's monetary term at the date of acquisition. Simple خبره دا کوي کنه، وای ضروري نه دا چې یو سبسیډري کمپنی تا واغسته او هغې له به ته په کیش کې پیمنټ کې. صحیح ده، هغه وروسته پیمنټ خبره خو دې وته پیسې کې نشته، خو کېدای شي چې تا دا کمپنی داسې اغستې ده چې شیر هولډر تا له خپل شیر درکړي دي، مطلب د کیش ټرانزیکشن پکې نه دی شوی، خو هغو شیر ستا په نوم کړو، نو کمپنی ستا شوه. اوس د هغه شیرز ویلیو څونه ده په کرنټ ډیټ باندې، ډیټ اف اکوزیشن، نو تا هغه حسابې. صحیح ده. فور ایگزامپل یو کس تا له خپل شیرز درکوي او سبسیډري دې تا الي، او د هغه د شیر ویلیو چې ده 1000 ده. صحیح ده، کم چې زم سره نومینل ویلیو 1000 ده، نو هغه تعالی درکړی په څو د کرنټ د هغې ویلیو څونه وه ته وایي په هغې باندې حسابې. بیا وایي the value of shareholding must also be considered. The net asset are usually calculated by totaling the asset reported in the statement of financial position and deducting liabilities. Net asset یا capital چې موږ څنګه معلومو asset minus liabilities. However, we have seen already that the book or carrying amount often do not reflect their true market or fair value. ګوره وای زم په بوکس کې همیشه د یو ایسټ چې موږ لیکلی په کیرینګ اماونټ باندې، کیرینګ اماونټ مطلب دا دی د ایسټ تا په څو باندې اغستی و ماینس اکومولیټډ ډپریسیشن. موږ مارکیټ ویلیو خو نه یې لیکلی یا فیر ویلیو، موږ فیر ویلیو سمپل مطلب دا دی چې دا وس شیر دی که کمپنی دا که ایسټ دی، وس د دې ویلیو څونه ده، چې هم ته مارکیټ ویلیو هم ویلی شي. صحیح ده. This is most commonly with property, plant and equipment. Property often appreciate in value, whereas in the financial statement of some entities it is stated as depreciated historic cost. کېدای شي زم سره یو ایسټ دی هغه اپریشیټ شوی، مطلب مارکیټ کې د هغې ویلیو سیوا شوي، خو بیا موږ د هغې ډپریسیشن په هسټوریکل کاسټ اغستی. که ستاسو نان کرنټ ایسټ چپټر یاد شي، موږ چې کم ایسټ اغستی او به موږ ډپریسیټ کوو. Therefore, the fair value of all assets and liabilities must be determined. مطلب دا دی، تاسو په ساده خبره پوه کوم ښه. فور ایگزامپل زما کمپنی ده او د دې زه فیر ویلیو ګورم، نو بیلنس شیټ کې چې کومې ویلیوز ما لیکلي خو فیر ویلیو نه دي که نه، او چې کوم ایسټ ما په څو اغستی او ماینس اکومولیټډ ډپریسیشن ما په هغې ریکارډ کړي ده. خو کېدای شي دا مشین یا دا اکوپمنټ یا دا بلډینګ اوس په بازار کې ګران دی،
صحیح ده یا ارزان دی. نو زه به مارکیټ کې د هغې ویلیو معلوموم او په هغه ویلیو به بیا څه کومه کلکولیشنز به کوم. Fair value adjustments are explained in greater detail later in this chapter. دا مخې ته راځي، مخې ته به یې وایو fair value adjustment څنګه کیږي. خو تاسو به د کانسپټ پوه شئ چې کله ته یو کمپنی الې او هغه په بیلنس شیټ کې د یو ایسټ کومه ویلیو لیکلي، نو هغه ویلیو به هغه نه حسابوي، یا به کومه ویلیو حسابوي؟ فیر ویلیو، چې په بازار کې اوس د دې شي قیمت څونه دی. سمپل دا خبره. په دې تاسو پوه شئ که نه؟ پوه شو سر جی. صحیح ده. نو دا فیر ویلیو او مخې ته دې څه ایډجسټمنټس دي، نو هغه راځي په دې کوېشن کې دا خبره کړې ده. صحیح ده. اوس غوږ کېږدئ. دلته کې یو کوېشن راکړی دی، اګین ډي کمپنی ده، جے کمپنی کې چې دی اغستې ده، څونه یې اغستې ده، اول دا ګورو. نو دا به یې لاندې په کوېشن کې راکړي موږ له. دا دی کنه چې ډي اکوایرډ مطلب اغستې دي 80% هولډینګ ان جے. نو ډي چې د پیرنټ کمپنی ده، جے سبسیډري کمپنی ده. 1 جنوري 2008 یې واغسته. بیا د کال په اولنی تاریخ اغستې. تاسو ته همیشه په فاینانشل ریپورټینګ کې به ډیټس باندې ډیر خیال ساتئ. At this date, Jay's retained earnings د سبسیډري چې کومه کمپنی ده د هغې retained earning 20,000 رو، او په دغه ډیټ باندې fair value of 20% NCI. وس ګورئ سمپل په دې کوېشن کې، په تیر کوېشن کې زم سره NCI 0 ځکه 100% کمپنی اغستې وه. دلته کې 80% واغسته، نو NCI څونه رااله؟ 20%. NCI که د چا نه ایري، د NCI مطلب هغه شیرز دي چې په هغې کې به ستا کار نه وي، ځکه تا 80% واغسته، نو په 20% باقي ستا کنټرول نشته، نو هغې ته نان کنټرولینګ شیر هولډر وایي. او د هغې قیمت تو څونه کلکولیټ کړی دی؟ 12,500. مطلب څه شو؟ د پیرنټ کمپنی سبسیډري په څو باندې اغستې ده، د پیرنټ کمپنی په فاینانشل پوزیشن کې بل ته کې تا ته شو کېږي. انویسټمنټ چې کم تا کړی، تا 100 روپۍ پې کړي دي، 60,000. فیر ویلیو اف کنسیډریشن پیډ دې ته موږ ویلی و، د دا 80% شیرز په څو باندې اغستې دي؟ په 60,000 باندې. باقي چې کم 20,000 پاتې دی، د هغې فیر ویلیو څونه ده؟ 20% سر جی. 12,500 هغې دلته کې راکړې ده. صحیح شو. اوس چې کله ته ورکینګز کوې، نو سټپ نمبر 1 څه و؟ structure ډرا کا. نو زه به ولیکمه چې ډي 80% په جای کې اغستې او ډي پیرنټ کمپنی ده. سټپ نمبر 2 څه و؟ ته NCI معلومې که نه؟ سوري NCI نه معلومو، مونږه اکوزیشن آف نیټ ایسټس معلومو د سبسیډري دپاره. نو پای کې شیر کیپټل، شیر پریمیم او ریټین ارننګز رالو که نه. نمبر 1 د سبسیډري زموږ سره اولنې مونږه د شیرز خبره کوه 20,000 دی او پریمیم 10,000 دی. نو په اکوزیشن ډیټ او په ریپورټینګ ډیټ به دا دواړه صحیح سیم ټو سیم وي. درېیمه د چا خبر رااله؟ د ریټین ارننګ. نو ریټین ارننګ چې دا تا اغستو په هغه ټایم قیمت څونه و؟ 20,000 سر جی. او اوس یو کال پس تا سره قیمت څونه دی؟ 25,000. نو مطلب 15,000 تا دغلته ګټلي دي په سبسیډري کمپنی کې، او په 15,000 کې به صرف ستا 80% رسي. 80% به ولې رسي؟ ځکه تا دا 80% اغستې ده. لږ اکسل ته راځو. خبرې اسانې دي، خو لږ اکسل کې درته لیکمه. پرونۍ خبرې دي، پرون موږ دا سټپس ټول کړي وو، هغه بیا ریپیټ شوي دي. او که څوک لا نه وي پوه او ځان یې غلی کړی، نو چې هغه پوه شي. دا یو کوېشن چې په دې اکسل کې لکه بار بار ریپیټ کې الریډي په بک کې هر څه ایکسپلین کړي دي، او بک کې ځکه کومه چې بیا ریډ کوی پوهېږي. خو که دا یو خبره په اکسل کې کوې، نو لکه بیا ټایم به ډېر زیات نیسي. خو زه دا څه خبرې و پکې دې خوا لیکو. دلته کې په لاست کوېشن کې تاسو ځان په دې پوه کړو چې کنسولیډیټډ بیلنس شیټ به څنګه جوړیږي سمپل طریقې سره. نن موږ دا زده کوو که فرض کا تا 80% اغستی دی، 70% اغستی، 90%. نو پرون پکې د NCI خبره نه وه، نن پکې سمپل د NCI خبره راغله. نور پکې نوي څه نشته. صحیح ده. دلته کې موږ له کوېشن راکړی دی. کوېشن کې موږ ته څه وایي؟ زموږ سره پیرنټ کمپني څوک ته؟ ډي. نو سټپ نمبر 1 ډایرکټ کوو. ښه ورکینګ 1 که زه کوم، نو څنګه به کوم؟ structure سر جی ډرا کا. 80% چې دی هغه اغستی دی ان جے. د جے چې کوم شیرز دي هغه څونه دي؟ 20%. نو د NCI چې ده هغه 20% ده. صحیح شو. ورکینګ 2 له موږ راشو. ورکینګ 2 کې موږ څه کوو؟ نیټ ایسټس آف سبسیډري. صحیح شو. پای کې زموږ سره درې خبرې دي.
शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग्स. هذيك یو بل خبره هم دغه به کم یوي څوک به وي गुडविल सर जी. ریویلیویشن سرپلس والا په دې کوېسچن کې نشته نه ځکه څه نه وایي صحیح ده. په اکوزیشن ډیټ مطلب په کم ډیټ چې دا تا اغستې ده نو هغه 1 جنوري دی او ریپورټینګ ډیټ نو ګوره په دا سټارټینګ کوېسچن دي که نه نو په سټارټینګ کې تاسو له یو کال پوره درکړی دی مطلب 1 جنوري نه 31 دسمبر یې تعالی فکس درکړی دی. مخکې ته کوېسچن کې به تاسو وینئ اکوزیشن ډیټ به د کال په منځ کې لکه په جون کې دی واغسته په اګست کې دی واغسته نو بیا به کلکولیشن د ټول کال نه کیږي بیا به کلکولیشن صرف د هغه یو څو میاشتې کیږي صحیح ده. شیر کیپټل د په دغه ټایم څونه دی 20000 نو 20000 مونږ ویلو شیر کیپټل او شیر پریمیم دا دواړه په دوه ډیټس باندې صحیح همیشه به سیم. بیا شیر پریمیم د څونه دی 35. 10,000. دا به هم صحیح په ریپورټینګ به دا سیم. بیا ریټین ارنینګ ایٹ ټایم اف اکوزیشن نو د اکوزیشن په ټایم به تعالی لاندې درکړی دی درکړل کنه 20,000. at time of acquisition return earning was 20,000 نو return earning په هغه ټایم د سونه 20,000 نو خبري مطلب دا دی دا به تاسو د کوېسچن نه دا ډیټا رالی چې 20,000 په دغه ټایم د return earning او په ریپورټینګ ډیټ یې څونه دي دا به د فاینانشل سټیټمنټ نه ګوري 25,000. 25,000 صحیح شو خاجي. نو مطلب څه شو د دې خبرې مطلب دا شو چې په دې کال کې چې دا کمپنی دا سبسيډي موږ غستې ده د دې ریټرن ارنینګ د 10000 نه 15000 شوی دی نو مطلب پروفټ پکې موږ څونه ګټلې 5,000 सर जी. 5000 خو 5000 ټول زمونږ نه دی ولی مونږ 80% غستې ده د 15000 به صرف 80% زمونږ یې صحیح ده دلته کې به دا ټوټل کې د دې ټوټل څونه راځي 50,000. او دې وراشي 55000 دا ورکینګ نمبر 2 ورکینګ نمبر 3 موږ څه چل کوو Goodwill پیدا کوم. زبردست موږ معلومو ګډویل کې اولنۍ خبره سوا په دې کې درې خبرو ایڈجسټمنټس موږ کوو کنه نو اولنۍ خبره سوا کنسیډریشن پیډ مطلب دا کمپنی دا په سو باندې غستې ده فیر ویلیو اف کنسیډریشن پیډ کنه نو هغه په سونه باندې موږ غستې دلته کې تل درکړل چې شیرز انجه موږ په 60000 باندې غستې و. دویم fair value of NCI fair value of NCI ګوره 80% هتا واغست د ایتا 60000 ورکړي خو د باقي کمپنی قیمت سونه دی کم چې ستاسو لپاره نون کنټرولبل دی نو ایم په کوېسچن کې لته راکړی دی چې NCI به زم سره سونه 12500 صحیح شو دا ستاسو ټوټل لاغه ټوټل د دې کمپنی قیمت دا دی سونه دی 72500 خا د دې نو موږ سم ماینس کوو net asset په کم ډیټ باندې net asset of subsidiary date of acquisition 40. کله چې دا تا غستا په هغه ټایم باندې د net asset value څونه و 50,000 و نو دا 50,000 به د consideration paid او د NCI نه څه شي ماینس بشي نو د ګډویل څونه راغی 22,500 د ګډویل راغی څونه ګډویل راغی 22,500 نو کله چې اوس دا کنسولیډیټډ یا ګروپ بیلانس شیټ جوړوم نو په نان کرنٹ اسټ کې باول ګډویل ولیکم چې ګډویل به څونه 20,500 صحیح ده کتا سورا شي سټپ نمبر 1 دو کړه دی دا لیکل لیکنه چې 80% डी जे غسته NCI شي دا 20% ته بیا نیټ اسټس کتا سو ګوري 50,000 at date of acquisition 55,000 reporting date بیا ګډویل زم سره راغی سونا 22,500 دلته کې لیکل لی ټو statement of financial position مطلب چې کله تا فاینانشل دغه جوړ کې خادو به کې صرف دغه یو سټپ خادل ته کې کړی دی سټپ نمبر 4 راغی دغه له خو راځو زه تاسو ته ګروپ بیلانس شیټ ښیم چې ګروپ بیلانس شیټ دلته کې جوړ کړی دی کنه دلته کې با نون کرنٹ اسټس تا په ګډویل اول سو راشي دا تا ولیکو د دې مطلب دا شو د 22,500 چې دا سبسيډري کمپنی چې کله تا واغسته په دغه ټایم د دې ګډویل 22,500 او دا ګډویل هم ستاسو لپاره کم اسټ ته نون کرنٹ اسټ ته کم یو به انټنجیبل وي
باقي کم دا ایسټ چې رالو پراپرټي پلانټ اینڈ اکوپمنٹ دا د بیلنس شیټ نه د پیرنٹ او د سبسیډری ته راجمع کړي دي دا د بیلنس شیټ درکړی دی کنه دا بیلنس شیټ درکړی دی د پیرنٹ کمپنی او د سبسیډری نو کم چې پراپرټي پلانټ اکوپمنٹ 85000 پلس 18000 به وکړي صحیح ده بیا کرنٹ ایسټ دی 160000 پلس 84000 به وکړي دغه شان د لایبیلیټیز دپاره 135000 پلس 47000 به هغه راجمع کړي نو ایسټ او لایبیلیټي خو فی الحال کلکولیشنز آسان دي صحیح ده ښه جي دا مونږ کم سټپ وکړو ورکینګ نمبر 3 وکړو ورکینګ نمبر 4 ته راځو ورکینګ نمبر 4 زموږ دپاره څه دی NCI کم چې پرون نو کنه NCI پرون مونږه نو کړی ځکه پای کې نو آی کې زیرو راغلو NCI به زم سره راځي سټپ نمبر 4 دلته کې دوی الستریشن کړی دی چې نان کنټرولینګ انټرست اوس پدې کې مونږه څه خبر راولو یو خو فیر ویلیو اف اکوزیشن او نیکسټ سټپ پدې کې څه دی فیر ویلیو اف NCI مطلب کم چې 20% راغلو اټ اکوزیشن نو ګوره دا ورکینګ د کم ځای نه راغلی ورکینګ 2 نه راغلی دی او په ګډویل کې هم دا موږ استعمال کړی او د دې ویلیو موږ څونه راویستې وه چې دا دی 12500 دا په کوېشن کې بلکې ګیون دی په دې سټپ پوه شوئ 12500 کم ځای نه رالو دا په کوېشن کې ګیون نه کړی دی چې ریمینینګ زم سره 20% دی د هغې دا ویلیو ده دې ځای پورې پوه شوئ پوه شو سر حاجی اوس ګوره په دې سټپ نمبر 4 کې موږ څه کوو نان کنټرولینګ انټرست موږ اصل کې 1 کې موږ سټرکچر راکو په دویم کې موږ د سبسیډري ایسټس ګورو نیټ ایسټ په دریم کې موږ ګډویل معلوم کو دا غزه پورستا کار ختم شو په 4 او په 5 کې زدا ګورم چې په دې کال کې چې موږ سونه ګټه کړې ده نو پای کې د سبسیډري سونه یې سره سي او د پیرنټ بسونه یې سره سي نو تاسو ته ما برسوي دلته کې که تاسو وګورئ ریټین ارنینګ نه به تاته پته لګي که نه 20000 25000 نو مطلب تا پروفیټ څونه کړی سبسیډري پروفیټ څونه کړی 15000 ریټین ارنینګ به 20000 ماینس 25 دا ځکه لیکم که وروسته بیا کار کوی ویرې درنه 15000 ستا پروفیټ راغلی دی په دې پروفیټ کې 80% د چا دی تا دی د پیرنټ parent company 20% سبسیډري subsidiary صحیح ده نو دلته کې چې کم سټپ زه اوس کومه په 4 کې دلته کې زه ګورم چې د NCI زموږ سره موږ چې په کم ټایم اخیستی نیټ ایسټ ویلیو څونه وه پلس زه څه ګورم شیر اف پروفیټ صحیح شو هغه څونه راغلی پروفیټ څونه راغلی په دې کال کې 15000 د ده پکې څونه یې سره سي 4000 سر جی 15000 ټول پروفیټ دی دا زه د NCI خبره کوم د پیرنټ خبره نه کوم 80% خو د هغه شو کړه 80% نه 4000 راغی نو د ده به څونه رسي زر رسی 80% خو د پیرنټ ورسي دا موږ د NCI خبره کوو د سبسیډري خبره کوو هغه پکې رسي 1000 صحیح ده اوس په دې سټپ کې موږ صرف نان کنټرولینګ انټرست ګورو چې په دې باندې زموږ څه کنټرول نشته صحیح ده نو دا به زموږ سره ټوټل څونه راشي 14500 د ورکینګ فورم ته صرف دا ښیي که نه په کم ټایم چې تا کمپني واغسته د دې خپل اکوزیشن په هغه ټایم د دوی نیټ ایسټ څونه و هغه ستا د وجې نه و که نه خو د سبسیډري خپل د وجې نه و د هغې نه پس چې تا واغسته خو صرف 15000 یې پروفیټ کړی دی نو په هغه پروفیټ کې هم 20% د دې دی ځکه چې 80% ستا دی صحیح ده نو ټوټل دا 13500 دې کې زموږ څه کار نشته سمپل دا خبره ده صحیح ده ورکینګ 5 کې اوس موږ د پیرنټ ټوټل پروفیټ کو دې ته موږ څه وایو ګروپ ریټین ارنینګز ګروپ مطلب دا دی چې تا ایز ا پیرنټ یو کمپني واغسته نو ستا خپله کمپني پلس سبسیډري چې کم تاله پروفیټ درکړی کم چې 4000 روپۍ دی نو ټوټل تا ته څونه پریوزي 15000 په 15000 کې 4000 ستا شو خو دې نه علاوه تا خپل پروفیټ به کړی که نه لکه زه تاسو ته بیلنس شیټ وښیم که نه د پیرنټ حساب ته وګورئ پیرنټ کمپني دا ده که نه د ده خپل ریټین ارنینګ څونه دي 70000 20000 صحیح ده نو اونلی سټپ به زه دا ولیکم چې پیرنټ کمپني
خپل چې دا ریټین ارنینګ دی مطلب وسه پورې چې د خپل کم پروفټ ته یا په دې کال کې په دې 2008 کې چې د کم ریټین ارنینګ جوړ کړی دی هغه څونه دي 70,000. صحیح شو. دویم دلته کې به موږ ولیکو شیر اف پروفټ مطلب هغه 15,000 چې موږ راوسته وکنه پای کې د څونه 80% نور زره مطلب 4,000 کنه. صحیح شو کنه. خجی بوک کې درته وخې ما زم سره څلورم سټپ دا راغی بیا پنځم ورکې موږ د ګډویل لپاره کو نو 70,000 د خپل راغلی دی او 4,000 دا راغی نو ټوټل د دې څه څونه رسی دا مطلب په دې کال کې د خپلې کمپنۍ او پلس د سبسیډري ټوټل به د تاسو نه ملاويږي 74,000. خبره پوه شوي نو دا د سبسیډري رسی او دا د پیرنټ کمپنۍ رسی. دا خو تاسو صرف ورکینګز وکړل کنه ورکینګ 1 2 3 and 4 5 وس با په دې ورکینګ بیس باندې با تاسو جوړه ګروپ بیلنس شیټ یا فاینانشل پوزیشن. صحیح ده. پای کې اول زم سره نون کرنٹ ایسٹ راځي په نون کرنٹ ایسٹ کې اول څه ګډویل راغی نو ګډویل بر موږ معلوم کړو په ورکینګ سي کنه هغه څونه راغله 22,500 بیا باقي چې کم زموږ د نون کرنٹ ایسٹ دی پراپرټي پلانټ اینڈ اکوپمنٹ هغه موږ د پیرنٹ پلس سبسیډري راجمع کو. صحیح شو. بیا چې کم کرنٹ ایسٹ دی اب موږ سیم طریقې سره د پیرنٹ او د سبسیډري سره کو راجمع کوو پیرنٹ پلس صحیح شو. بیا د نون کرنٹ ایسٹ شو کرنٹ ایسٹ شو بیا تاسو سره راځي ایکوټي راځي ایکوټي بعد د دې نو څنګه راو باسي نو په ایکوټي کې تاسو سره شیر کیپټل راځي شیر پریمیم راځي بیا سره راځي ریټین ارنینګ راځي. دا اوس ته چا د لپاره جوړه ګروپ د لپاره ګروپ مطلب دا دی چې د پیرنټ چې کوم خپل کمپنی وا پلس سبسیډري. صحیح ده. نو په جمع باندې با د شیر کیپټل شیر پریمیم او ریټرنینګ د خپل کمپنی پلس د سبسیډري نه څونه راغی. صحیح ده. نو ورکینګ 4 کې 5 کې د کومه ټوټل ریټرنینګ معلوم کړو کنه چې څونه راځي 74,000 ته معلوم کړو کنه ګروپ ریټین ارنینګ دا. صحیح شو. نو ګډویل خو دا راغی ګډویل د اس سوري دا 74,000 مطلب دا د ریټرن ارنینګ سونه دي. صحیح ده. نو ریټرن ارنینګ به موږ په ایکوټي کې لیکو 74,000 د پیرنټ د خپل کمپنۍ پلس په دې سبسیډري کې د سونو غټلیا رالی شیر پریمیم او شیر کیپټل چې شو دا به د کمز نه راځي دا به د پیرنټ کمپنۍ ته لیکي. صحیح ده. بر موږ زو بیلانس شیټ لا د پیرنټ کمپنۍ دا وګورئ 65,000 and 35,000 دا به د پیرنټ هغه ته رالی. صحیح ده. 65,000 او شیر پریمیم به څونه راشي 35,000. خبره پوه شوې دلته تاسو. لایبیلیټیز او ایسټ سمپل قصه ده اوس پورا صرف جمع کوه د پیرنټ او سبسیډري کم کم دی جمع کا. صحیح ده. ایکوټي کې با شیر کیپټل او شیر پریمیم ته دا پیرنټ کمپنی الی کې ریټرنینګ کې با ګروپ ریټرنینګ چې کم ته دا ورکینګ نه معلوم کړي دی بل کې او بیا په دې کې ان سی آی هم راځي ځکه ته د ګروپ ته پر لیږي کنه نو ګروپ پتا ته خې چې د پیرنټ کمپنی ریټرن ارنینګ سونه دی او ان سی آی سونه ده نو ان سی آی د ورکینګ فور نمبر معلوم کړي واسونه راغلی و 13,500. صحیح شو. اخره کې کرنٹ لایبیلیټیز چې کوم راځي نو هغه بیا سیم پیرنټ کمپنی پلس سبسیډري کمپنی. جی سر جی دا شیر کپیټل او شیر پریمیم دغه دی سبسیډري کمپنی نه لیکل کیږي یوازې د پیرنټ لیکل کیږي نه د پیرنټ بس صرف لیکل کېږي ولې د پیرنټ دلته په ایکوټي کې صرف د خپل کمپنی شیر کیپټل او شیر پریمیم لیکو ولې دا غي وجه دا ده د چې دا سبسیډري کمپنی غستې ده دا په ایکوټي کې نه راځي دا په نون کرنٹ ایسټس کې راځي. صحیح شو. خبره پوه شوي. دا د انویسټمنټ دی کنه خو هغه به شو کېږي د هغه په خپله کمپنۍ کې مطلب چې هغه خپل جدا څه جوړوي کله هغه خپل جدا بیلنس شیټ جوړوي دا چې کوم بیلنس شیټ مونږ جوړو دا د ګروپ لپاره جوړو
لکه د پیرنٹ کمپنی پلس د سبسیډری کمپنی په یو ځای جوړو. او که فرض که زه صرف د پیرنٹ کمپنی هغه جوړو ما نو دغه په ایسټ کې بیا زه شو کوم چې دا چې کوم شیر کیپټل او شیر پریمیم د سبسیډری دی هغه د پر انویسټمنت نه بالته کې شو کیږي. دلته کې زه از ا ګروپ جوړوم نو ځکه صحیح شو. نو په دې طریقه لایبیلیټیز او کیپټل کې څه نشته ښه دا سوري لایبیلیټیز کې او په ایسټس کې ایسټ او لایبیلیټیز به سمپل جمع کیږي. دلته کې زموږه پراپرټي اینڈ پلانټ اینڈ اکوپمنٹ یې نن د پیرنٹ کمپنی 85000 را کړی دی 18000 دی د سبسیډری کمپنی را کړل سمپل را جمع شوی دي. کرنٹ ایسټ دی نو د پیرنٹ او د سبسیډری سمپل را جمع شوی دي. لایبیلیټیز دی نو هغه سمپل جمع شوی دي. صحیح ده. نو دلته کې دا پلس پلس مالک سمپل جمع شوی دي. ایکویټي کې با شیر کیپټل او شیر پریمیم د پیرنٹ کمپنی لیکل کېږي پلس ریټرن ارننګ به د ګروپ لیکل کېږي او بیا ورسره ان سی آی لیکل کېږي. صحیح ده. دا به کې نوې خبره ده زده کول ده. او بره ګډویل به د کم ځای نه راځي نو ګډویل به د ورکینګ نمبر 4 نه راځي چې سوري د 3 نه راځي چې کم ګډویل تا معلوم کړی او مقه به راځي. صحیح ده. نن سټپ پکې سره راغی چې تاسو ان سی آی معلومه کړئ. ان سی آی به معلومیږي چې په کم ټایم باندې دا کمپنی تا واغسته نو د هغو د ایسټ نیټ ایسټس ویلیو څونه وه او جمع د هغه شیر او پروفیټ به څونه راځي. صحیح ده. ښه جي بیا یې مخې ته راکړي دي fair values again موږ ته خبره کوي چې consideration paid for subsidiary must be accounted for fair value subsidiary identified by asset. دا خبرې وشوې د price that would be received to sell. دا خبره هم تاسو ما پوه کړئ چې fair value مطلب دا دی چې دا asset په بازار کې په څو خرڅېږي. بیا دلته کې وایي چې subsidiary identifiable assets and liabilities are included in consolidated accounts. fair value again دغه خبره کوي consolidated accounts are prepared for the perspective of group. دا خبره موږ بار بار وکړه چې دا کنسولټیټ دلته چې کوم فاینانشل پوزیشن جوړو دا موږ ایز ا ګروپ جوړو rather than from the perspective of individual موږ نه جوړو نه د پیرنټس جوړو نه د سبسیډری دا خو به جدا جدا جوړیږي خو موږ دا ایز ا ګروپ جوړو. بیا وی purchase goodwill is the difference between the value of acquired entity. دا goodwill به موږ ځکه شو کو چې دا غ difference between net assets ته او between the selling price. خجی بیا وی including the fair value of net asset acquired in consolidated working equity share capital share premium revaluation surplus return earning او fair value adjustment. نو مخې ته به اوس موږ fair value adjustment هم زده کوو. صحیح ده. adjust both column of working to bring the net asset to fair value at acquisition reporting date. This will ensure that the fair value of net asset is carried through the goodwill and non-current NCI calculation. صحیح ده. اوس چې کوم مخې ته موږ کوم questions کوو نو پای کې به داسې کاري چې اکوزیشن او ریپورټینګ کې اوسه پورې سمپل خبره او کنه چې شیر کیپټل شو شیر پریمیم شو ریویلیوشن سرپلس په ځکه خبره نه و چې مونږه فیر ویلیو از مارکیټ مونږ نه واغستی یا مونږ د نان کرنٹ ایسټ د مارکیټ ریویلیوشن سرپلس نه ویټ کړي او ریټرنینګ خو په خپل ځای راشي بیا فیر ویلیو ایڈجسټمنټ به کې کوو. صحیح ده. نو بهرحال دا به په نیکسټ کوېسچن کې بیا کیږي څنګه معلومیږي دا به بیا بل ورځ وکړو. زه خیر دی. صحیح ده. نن به کې صرف نوې خبره دا راله چې زموږ سره کله ان سی آی راکړی نو ان سی آی به هغه به ورکینګ به څنګه کیږي او موږ به پروفیټ څنګه شیر کوو. صحیح ده. نن به کې دغه دوه خبرې رالي بل ورځ به کې دا یو بله خبره نوې راله چې ته به فیر ویلیو ایډجسټمنټ دلته کې څنګه کې پلس ریویلیوشن سرپلس خبره به کې موس راله. نو دا دوه نوې خبرې به په نیکسټ لیکچر کې کیږي. صحیح ده. دغه چې وشي بیا انټرا ګروپ ټریډینګ راځي څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو که د دې پیرنټ د سبسیډري اخیستو نه مخکې د یو بل سره څه سیل پرچیز کړي نو انټرا ګروپ ټریډینګ هغې ته وایي. بیا د هغې ایډجسټمنټس کېږي بیا که په هغه انوینټري کې څه پراپرټي پرک ورته وایي. صحیح ده. انریلایز پراپرټي د هغې ایډجسټمنټ به څنګه وي. نو دغه دوه کارونه به دا دی. صحیح ده. نو بل ورځ به فیر ویلیو ایډجسټمنټ موږ زده کوو ریویلیوشن سرپلس به زده کوو د هغې نه پس به انټرا ګروپ ټریډینګ زده کوو د هغې نه پس به پرف زده کوو. نو پرپ او انټرا ګروپ ټریډینګ به په یو ورځ وشي دا دونه ګران نه دي. نو انشاءالله دوه کلاسو کې به دا چپټرز هم کمپلیټ شي. ښه مید ایر اکوزیشن دا خبره ما تاسو ته کوله چې په اوسه پورې خو کوېسچن کې تاله دا درکړو چې 1 جنوري نه شروع شو 31 ډسمبر پورې دی مطلب روغ کال یې درکړو کنه. نو دلته چې کم کیلکولیشن زه کوم نو پای کې مونږه څه کټینګ نه کوو لکه اکوزیشن او ریپورټینګ ډیټ پوره کال دی. صحیح شو. اوس دا اکوزیشن په میډ ایئر کې کړی دی مطلب په فیبروري کې مارچ کې په اگست کې په سپتمبر کې او ریپورټینګ ډیټ ستا 31 ډسمبر دی. نو دا خو کال نه پوره کیږي کنه
هغه بس تاسو سره میاشتو حسابي نو هغه به بیا ته کنورټ کې میاشتو ته صحیح ده نو دغه مید ایئر اکوزیشنز راځي نو که خیر راځي به ورو کو به خو دې پورې تاسو پوه یې کنه ته نه یې پوه یا کنفیوژن تاسو کوي وایو سر ان شاء الله. بس اب پرون تاسو ته مې هغه پرونی کوېسچن باندې درې پیری پریکټیس وکړئ او نن چې دا کم دویم کوېسچن موږ وکړو نو په بوک کې ریډ کړئ او دا ایلسټریشنز په خپل باندې دغه کوېسچن ته ګورئ په خپل باندې دا کیلکولیشنز وکړئ صحیح ده څه مسله ونه بیا تاسو وکړئ صحیح ده ان شاء الله. زه ورځي نو ټایم ختم دی ښه الله پامان Ya lo podemos.